دا زمونږ سابقه ممبر دی حضرت ګل صاحب او دا لارې ته تاسو وګورئ چې دا دوی په خپله اپنی مدد آپ لګیا دي. او السلام علیکم، څنګه چل دی حضرت ګل صاحب؟ خیر دی؟ طبیعت ښه دی؟ باران زما په خیال لاره ډېره زیاته خرابه کړې ده. لاره خرابه کړې ده، دا خلک دی دا د روډ باندې ګندونه غورځوي، مونږ یې منې کوو، بیا 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 لانجې جوړوي، اکثر زمونږ په کوڅه کې یې وغورځوي. او نو ځای شته دی نه نو دا دغه د دې لختي هم چېرته زما په خیال په حراران 15 کاله کې صفایي نه ده شوې. بس که مونږ خپله او صفا کړو خو ډېره ښه ده، که نه بیا خیر د ټي ایم اې طرف نه یا ناظمانو طرف نه یو پیره شوې وه. یو پیره شوې. یو پیره شوې، ښه یو پیره زما په خیال صنعتي کسان راغلېږلي وه، هغه کړې وه. ښه دا عزتمندو دا وګورئ، دا لار ده د حمزه خان کورونو، دا ډېره لویه لار ده او ډېره آبادي ده پې، صرف دغه لار نه ده د حمزه خان کورونو د پټو لار هم ده. او دا وګورئ په دې لار کې دا لوی دغه چې کوم دی دا لختې چې کوم دی د دې اوسه پورې صفایي تاسو مالته وښوله او دې کې دومره ډېره ګند جمع شوی دی، دومره ګیا پکې شوې ده. او دا څنګه حضرت ګل صاحب دی دا سابقه ممبر دی، دی همیشه هم دغسې کارونه کوي، خو لکه د دې دا حل خو دا نه دی چې خلک یې راوړي د ده په کوڅه کې یا په دې لاره کې دا ګندونه تاسو ګورئ، دا مخکې ډیرانونه پراته دي او دا پې خلک دغه کوي غورځوي پکې او دی به یې صفا کوي. دی خو نه ټي ایم اې والا دی، نه ممبر دی او نه ناظم دی او نو دا سرمایه دار دی، ګنې چې دی د پیسې راوړي او زرګونه روپۍ دی په لختو د لارې په صفا کېدو لګوي. دې نه مخکې هم د دغه خپله لار چې دا نو دا د جوړه کړې م وه، پخه کړې م وه په خپل خرچ باندې، اګر چې دغه ټایم کې ممبر مو خو فنډ منډې بالکل ورته نو ریلیز شوي، دې په وجه باندې د چې دی نو دا خپله کړې وه. نو دی خو سوشل ورکر دی، خو دا خو یوازې د ده ذمواري نه ده، ټیک د دی خو خپله کوڅه خو دا خو د ده خپله کوڅه نه ده. دا تاسو ګورئ دا هغه د خواصي کلي چوک نه راشورو شوې ده او دا داسې دا لختې تر حمزه خان کورونو پورې تللی دی. نو ټي ایم اې دپاره دا بالکل سوالیه نشان دی او زه د ټي ایم او نه، د ډي سي نه، د اے سي نه، د مس وزیر نه دا خواست کوم چې تاسو راشئ کله په دې طرف هم چکر ولګوئ، چېرې ستاسو دا پیسې د صفایي هغه چېرته تلي، اوس خو دله پیسې هم ریلیز شوي دي. بل داسې دی چې دا صرف دا لاره نه ده، په پیر سبا کې نور هم د جانونو لارې دي، چېرته ځای نشته د کوړه کرکټ چې خلک خځلې وغورځوي. ټي ایم اې ځای په ځای هغه بکسي ایښي دي، خو د بدقسمتۍ نه هغه دلته کې شته هم نه. او بل داسې خبره ده چې دا د دې د زر فوري طور د دې د ازاله وکړی شي، کنی دا خلک چې دي د حمزه خان کورونو دی به یو ورځ راپاسي او بیا به نه حکومت ته چل ورځي او نه بل چاته. او دې کې صرف دا خبره نه ده، دې کې تاسو وګورئ دا بالکل دغه سړک چې کوم دی شوی هغه سړک یې ټول خراب کو. نو ځکه چې اوبو دپاره خو د تار کولو دپاره خو اوبه چې دي نو دا بالکل قاتل دی، نو هغه سړک یې مکمل بیخي ختم شو.